إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. زما عزتمندو، زما زړه دا غواړي چې زه تاسو ته د ټولو نه مخکې د دعا فضیلت د قرآن او حدیث په رڼا کې بیان کړم، او بیا د دعا آداب او اسباب د قبلېدو د دعا او هغه وختونه او حالتونه او ځایونه تاسو ته وښایم چې په کومو کې دعا قبلیږي. د دعا فضیلت د قرآن کریم نه دا دی چې الله رب العزت فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ترجمه دا ده، ویل دي پالون کې ستاسو ادعوني استجب لكم، زمانه وغواړئ زه قبلوم ستاسو دا غوښتنه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بېشکه هغه کسان چې دوزان لوی ګڼي زما د عبادت نه، نو زر ده چې دننه بشي دو جهنم ته ذلیله. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله خطاب کوي، او کله چې سوالو کې دوستان زما په باره کې بندیان زما، نو فإني قریب، نو زه نږدې یم. اجیب دعوت الداعي، قبلوم سوال له سوالګري، اذا دعاني، کله چې رانه وکړي. نو د قبلېدو شرط څه دی؟ فلیستجیبوا لي، نو دو دې زما ومني، وليؤمنوا بي، او په ما باندې د دو ایمان راوړي، لعلهم يرشدون، د دې لپاره چې دو سمه لار بیا مومي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الدعاء هو العباده، دعا چې دی هغه عبادت دی. ما ستاسو په مخ کې چې دی د دې نه مخکې یو آیت تلاوت کو، هغې کې الله رب العزت فرمایي ان الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین. څوک چې زما د عبادت نه ځان لوی ګڼي، نو د عبادت نه مراد څه شی دی؟ حدیث کې د هغې تفصیل بیان کو چې دعا د عبادت نه مراد چې دی هغه دعا ده. بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله بنده الله رب العزت ته لاسونه اوچت کړي، نو الله رب العزت چې د دې نه حیا کوي چې دا لاسونه چې دی هغه خالی واپس وګرځي. نو دا د دعا فضیلت چې دی د احادیث مبارکونه او دا شانتې د قرآن عظیم د آیتونو نه ما تاسو ته بیان کو. د دعا د قبلېدو اسباب څه دي، او د دعا د قبلېدو هغه وختونه او ځایونه کوم دي، د هغې ذکر به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې کومه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.